زړګو دا دوه شعره تا ته ډالۍ چې بېګا مې ټوله شپه د خدای سره خبرې وکړې یارېږه ما ستا د ستم مې ورته هېڅ ونه ویل او په مخ د ځمکې ظالمان مې ورته ټولو ښودل خو د مظلومو په ماتم مې ورته هېڅ ونه ویل همتا ته ډالۍ. ډېر د افسوس سره زه دا خبره کومه چې خانه کعبه او بیت الله شریف او دا حرکت ډېر انتهایی د افسوس مقام دی چې دغه ځای کې دعاګانې قبلیږي، په دغه ځای کې رب العالمین خوشحالیږي او په دغه ځای کې زمونږ خوږ پیغمبر محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالیږي او په هغه ځای کې الله ته نه رسول الله ته نه هغه ګیپټر ته چې په ګیم کې د ګیپټینګ کوي نو هغه زړګو ته دی د هغې د خوشحالۍ دپاره دغلته کې د شعرونه ډالۍ کوي. بیا مونږ وایو زمونږ دعا نه قبلیږي او زه خو حرم تم تلیم د څه دپاره د نامې جامې دپاره او دا خلک خو ځیم د نوم دپاره دیو خو د عبادت دپاره نه ځي دی خو ځیم د نوم دپاره خالص د عبادت دپاره چې څوک ځي چې تلي دي د هغه نه څوک خبر شوي هم نه دي خو چې څوک عبادت له ځي خو چې څوک نوم له ځي نو هغه بیا ځان ښکاره کوي همدغسې حرکتونه کوي د دې نه مخکې یو نیولی و هغه به هلته ګیمونه کول او دا اوس وګورئ دا داسې حالات دي دغه ځای کې دعا قبلیږي د انسان چې د رب العالمین نه څه وغواړي رب العالمین یې درکوي او دی هلته کې خانه کعبې ته شا کړې ده او شعر وی او هغه هم د له لعب شعر وی پالتو شعر وی نو ډېر د افسوس مقام دی ډېر زیات د افسوس مقام دی چې د داسې خلکو موږ سپورټ هم وکړو او داسې خلک چې کم دی نو موږ عمرو له هم بوځو حالانکې دا خپلو پیسو باندې عمرې ته نه دی تللی دا چا بولې ده